زمونږ یو کله ناکله یو سړی هغه مونځ او داسې څیزونه نه کوي خو نور ډېر ښه سړی هسې هم کتلي که نه زموږ په معاشره کې دې سړی ډېر ښه ګڼلی شي ویاره نور عبادت نه کوي خو نور ډېر ښه سړی حالانکې داسې نه ده مسله دا ده چې دې آسونه ښېګړې کوي دا د څه مقصد دپاره دی لګېږي د څه مقصد نور طریقه خو دا ده چې کوم انسان د الله حق نه ادا کوي هغه د بندګانو څه حق دی ټول لوی حق د چا دی د الله جل شانه او بیا د چا حق دی بیا د بندګانو حق دی داسې ده که نه د اهمیت په لحاظ سره یادوم چې یاره څونه لویه درجه او مقام او مرتبه ده نور مقدم خو د بندګانو حق په دي مخکې چې یاره بندګان دې سیس ته محتاج وي الله محتاج نه دی خو دی که د خپل ځان سره وګورې دی سنسیر نه دی دی خپل ځان سره دی مخلص نه دی دا خلک چې په ده باندې اعتماد کوي نو دی خو د څه دپاره لګیا دی ځکه دا کارونه کوي صحیح د مسلمان به څه کارونه کوي انګرېز چې کوم کارونه خپل قوم دپاره کوي که نه سوچ هم نشي کولی صحیح ده حقوق الله څه دي هغه صفر خبره اسانه ده لومبی حق الله جل شانه چې ستا د پیدایش مقصد دی عبادت او د هغې نه پس د بندګانو د حقوقو خیال ساتل دا دواړه ضروري دي لازم ملزوم دی خامخا به دا نه چې مخکې وروسته پکې نه وي صحیح ده دا الله جل شانه مقرر کړي الله جل نه داسې نه ده علماء کرام لیکي چې کوم سړی هغه د الله حق نه ادا کوي هغه به د بندګانو څه حق ادا کوي صحیح ده وایي که تا سره په دغې لحاظ سره څوک ښه کوي که نه وایي دا مه وایه دې په شا باندې څه مقاصد اکثر موجود دي دې ته خیال کوي ټول داسې نه وي خو بیا هم احتیاط پکار دی په دې ځینو